ګوره د کافرو دا وتیره ده، دا د هغې عادت دی. هغې ټول عمر د مسلمان د ګمراه کولو دپاره ښځه استعمال کړې ده. زر او زن، پیسې او ښځې، دا د کافرو وتیره ده، دا د هغې عادت دی. وایي په دې دوه شیزونو مسلمان ډېر زر دوکه کېږي. مسلمان چې وایي خرابی که نه، نو په دې دوو څیزونو به دی خرابی، پیسه ورکه او ښځه ورکه، دې باندې دی ګمراه کېږي. نو د وزیر یو ډېره ښایسته لور وه او هغې ته وي ځان چې څومره تیارولی شي تیار کړه. هغې ځان تیار کړو او هغې ته وي د دې نوجوان کمرې ته لاړ شه. مطلب یې دا چې دی زه د خپلې لور په عشق کې ګرفتار کړم، بیا یې کار اسان دی. نو هغې د هغه کمرې ته ولېږله. چې کمرې ته یې ولېږله، اوس دا ناسته ده او ځان ورته شو کوي او خبرې ورته کوي. عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه ځان ته مسله وغوړوله، څادر یې ځان ته وغوړه، ودرېدو الله ته په مانځه ودرېدو. نو دا زنانه وایي زه ورته ګورم، د بادشاه دا لور وایي یا خو په سجده پروت دی الله ته جاړي، او چې کله راپاسې فارغ ټایم میلاو شي په نبي علیه السلام درود شروع کړي، په نبي علیه السلام درود وایي او جاړي، نبي علیه السلام یادوي او جاړي. حیران یم یار دا څه شی دی، دا څنګه انسان دی. چې کله د پېشمني دا ټایم شو که نه، نو دا جینۍ پسې ورله نږدې ورته کېناسته، اوس ورله پیغور ورکوي که نه، پیغور یې وله ورکو. هسې خلک وایي چې ډېر مضبوط نوجوان دی، هسې خلک وایي چې ډېر مضبوط هلک دی، 10,000 پوځ یې نشي ګرفتارولی. دلته څنګه ځواني په یو ښځه دې وس نه راځي، هغه در سره خوا ته ناسته ده، دومره طاقت نه لري، او وایي چې ډېر نوجوان هلک دی او ډېر طاقتور هلک دی. هسې غیرت یې وله ورکو که نه. ته څنګه نامرده یې که څه چل دی؟ عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ته وفرمایل اول زمانه لږ لرې کېنه، ما ته نږدې کېږه، ما ته د دواړو جهانو سردار ویلي چې د نامحرمې سره به یو ځای نه کېنې، ته ما لپاره نامحرمه یې. او بیا عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ته سر اوچت کو، ما ته ستا حسن هېڅ خوند نه راکوي، ما ته ستا حسن د سره څه مزه نه راکوي. وی ولې؟ ما چې د دواړو جهانو د سردار مخ لیدلی، قسم په الله کو بل مخ ما ته خوند راکوي. زه چې د دواړو جهانو په سردار په عشق کې مبتلا شم، قسم په الله کو زه بل عشق پېژنم همو. ما داسې مخې ته مه کېږه، نه ستا عشق ما ته خوند راکوي، نه ستا مخ ما ته خوند راکوي. او بیا په جړا شو، ځان ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو. زنانه تې سیټ ته شوله، سهار شو. چې سهار شو که نه، او پلار یې راغی دروازې پسې کوله وکړه، نو چې لور یې د کمرې نه راځي، نو نقاب یې اچولی دی. څه یې اچولی دی؟ مخ یې پټ کړی، نقاب یې اچولی دی. نو پلار یې ورته وایي دا داسې چل کړی دی، تا خو ما هم مخ پټ کړی، نو دا خو راته وایي د شپې کارګزاري خو راته بیان کړه که نه، سړی دې ګرفتار کړی که نه. لور یې ورته وایي زما د مخې نه اخوا شه، ته زما دپاره نامحرمې. پلار ته وایي ته زما دپاره نامحرمې. وی څنګه؟ وی لا اله الا الله محمد رسول الله، زه د شپې مسلمانه شوې یم، ته زما دپاره پلار یې خو کافر یې، زما دپاره نامحرمې. او لعنت دې شي په تا باندې چې تا زه هغه ته پیش کولم او هغه زما د عزت خیال ساته. داسې مسلمانان تیر شوي په مخ د ځمکه، داسې مسلمانان تیر شوي په مخ د ځمکه، هغې د خپلو سترګو داسې حفاظت کړی دی. بادشاه چې خبر شو، بادشاه وی نه کېږي، ټیک د زه ورله داسې سزا ورکوم چې دی به یاد وساتي. د روم بادشاه دی، کړی د تیلو سور کو، د تیلو کړی سور کو، ډک کړی دی، اور ته بل کو چې دا تیل ښه وټکېدل که نه، وی رایولی بس رایولی. نو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه چې راوستی شو که نه، راوستی شو، او چې دې تیلو ته یې وکتل که نه، او کسانو د لاسونو نیولې، نو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه په جړا شو. چې تیلو ته یې وکتل او ځان ته یې وکتل چې کپړې ته ایستلې او دې ته یې ورولي، نو په جړا شو. نو بادشاه وخندل، وی ما ته پته وه چې دی دې ته نشي ټینګېدی، سړیا ما ته پته وه چې نشي ټینګېدی، خو زه ورته وایم دی نه مني، نو راوروسته یې کوي. ویرېدو که نه زموږ ملګری شو. هغه ورته وایي نه حضرت ته خطا شوې. ته څه شوې؟ د روم بادشاه ته وایي ته خطا شوې. ولې؟ زه د یاري نه جاړم. نو جاړې ولې چې د یاري نه جاړې؟ وی جاړم په دې باندې چې زما یو روح دی او دا به په نبي علیه السلام قربان شي، صرف یو روح مې دی، دا به نبی علیه السلام قربان شي. ارمان چې زما 100 روحونه وي او یو روح یو جسم زما دې تیلو ته ورتاوېدی او په نبی علیه السلام قربانې دی. جاړم په دې باندې چې دغه یو روح دی دا به ختم شي، ارمان چې 100 روحونه وي ما په نبی علیه السلام قربان کړی. تاریخ لیکي عبدالله بن